بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اول حصے 158 نمبر سبق ته او الدرس الثامن والثلاثون اتدرشم نمبر درس ته. په اتدرشم نمبر درس کې موږ اولنې سبق وایو معانی الکلمات د الفاظ او معنی. په دې کې اول طرف ته موږ په تور مارکر باندې الفاظ لیکلي، سور مارکر باندې مرتمانی لیکلي دي. یوظف وظف یوظف موظفه باب مفعلنا یوظف معنی دا هغه پابندی کوي. یوظف فعل مضارع واحد مذکر غائب دغه د صيغه دا واحد مذکر غائب فعل مضارع واحد مذکر غائب هغه پابندی کوي. یوظف هغه پابندی کوي. ينظف نظف ينظف منظفة باب مفعلة نو دا اغینا فعل ماضی واحد مذکر غائب صيغه دا. ينظف معنی دا هغه صفا کوي، هغه صفا کوي، هغه یو څه صفا کوي. ٹھیک شو؟ ينظف هغه صفا کوي. استمع يستمع استماعا باب افتعال نری. يستمع واحد صيغه واحد مذکر غائب د دې معنی را هغه په غور اوري. یو ګورئ یو د سمع يسمع سمع معنی را سمع يسمع معنی را هغه اوري، سمع يسمع معنی را هغه اوري. او یو استمع يستمع استماع معنی را هغه په غور سره اوري. نو په دې کې لږ غونته کې فرق پکار دی جی، لږ په دې باندې ځان پوهول پکاري چې سمع يسمع څه معنی ده او استمع يستمع استماعا څه معنی ده. يتعلم تعلم يتعلم تعلم باب تفاعل نه دی او صيغه واحد مذکر غائب ده. د دې معنی ده هغه وایي، اردو کې وایي وہ پڑھتا ہے. ٹھیک شو؟ وہ پڑھتا ہے یا وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، هغه تعلیم حاصلوي. یتلو تلا یتلو د دې معنی را هغه تلاوت کوي. صيغه واحد مذکر غائب دا ټول د واحد مذکر غائب صيغې دي. یو ځای کې به پکې یو نه یو ځای کې به پکې د واحد مؤنث صيغه راځي، واحد مؤنث غائب او د واحد مذکر حاضر صيغه هم پکې راځي. صلى يصلي معنی را هغه منځ کوي، صيغه واحد مذکر غائب. تناول يتناول يتناول معنی را هغه خوراک کوي. تفاعل يتفاعل تفاعل نو د باب تفاعل نه دی. تناول يتناول تناولا هغه خوراک کوي، هغه خوري، یو څیز خوري. اشترا یشتري اشتراء معنی ده اغستل، خریدنا خریدنا اردو کې وایي خریدنا. نو یشتري صيغه واحد مذکر غائب فعل مضارع هغه اخلي، اردو کې وہ خریدتا ہے. تعلم يتعلم التکه مخکې يتعلم دی او دلته يتعلم دی. نو د هغه يتعلم معنی ده هغه وایي او دلته به د دې يتعلم معنی وکړو هغه تعلیم حاصلوي. او يلتفت التفت يلتفت التفات باب افتعال نه دی. د يلتفت صيغه واحد مذکر غائب فعل مضارع ثلاثی مزید فی نه دی. د دې معنی ده هغه اخوا دیخوا ګوري، وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے. اردو کې وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، مونږ په پښتو کې هغه اخوا دیخوا ګوري. یلتفت صيغه واحد مذکر غائب فعل مضارع او د ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی نه دی. او بل خبره دی کې هو ضمیر فاعل دی، هو ضمیر پکې فاعل دی. نو مونږ د هغه هو ضمیر معنی کو هغه په دې ټولو صيغو کې هو ضمیر فاعل دی ځکه چې دا د واحد مذکر غائب صيغې دي. توضأ يتوضأ يتوضأ معنی ده هغه اودس کوي. يتوضأ معنی ده هغه اودس کوي، فعل مضارع واحد مذکر غائب او د ثلاثی مزید فیه نه دی. تنام معنی ده ته وده کېږي، تنام معنی ده ته وده کېږي. تم سوتے ہو، تم سوتے ہو اردو کې وایي او مونږ په پښتو کې وایي ته وده کېږي، ته وده کېږي. تنامو دا د صيغه واحد مذکر حاضر صيغه ده او فعل مضارع ده. تعود معنی ده ته واپس کېږي. تعود دا هم د صيغه واحد مذکر حاضر او فعل مضارع صيغه ده. تعود ته واپس کېږي. سلم يسلم تسلیما باب تفعیل لري او د يسلم معنی ده هغه سلام کوي. دا د فعل ماضی فعل مضارع واحد مذکر غائب صيغه ده او هو ضمیر دی په دې کې. نو دا هو ضمیر معنی مونږ کو هغه وہ اردو کې وایي وہ هغه سلام کوي. اوس دې ځای پورې د یسلم پورې دا ټول مونږ د فعل باس کولو. اوس به د دې نه ښکته د اسم باسو شي. سوق اللحم
سوق په عربی کې بازار ته وایي، لحم غوښې ته وایي. نو سوق اللحم معنا ده د غوښې بازار یا د غوښې مارکیټ. اردو کې وایي گوشت مارکیټ. نو سوق اللحم د غوښې مارکیټ. مساء معنا ده ماښام او صباحا معنا ده سحر. مساء ماښام، صباحا سحر. او فاکهتون دی، عرب فاکهتون نه وایي، فاکهه وایي. دا ګول ته ها ساکنه وایي. فاکهه معنا ده میوه، اردو کې وایي پل. سوق الخضروات، دلته سوق اللحم د غوښې مارکیټ او دلته سوق الحضروات. حضروات په عربی کې سبزی ته وایي، سبزی ته. نو د سبزی بازار یا د سبزی مارکیټ مونږ ورته سبزی منډی وایو. نو دا سوق الحضروات معنا ده سبزی منډی. ٹھیک شو جی، ما ورته دواړه لیکلی دي. صباحا معنا ده سحر او سلتون دی، عرب وایي سلح. دا ګول ته ها ساکنه وایي. سله ټوکرۍ ته وایي، څوک ورته ټوکرۍ وایي، څوک ورته شکرۍ وایي. یعنی دا داسې شکرۍ غونته کې وي، په هغې کې څوک روټۍ ږدي، څوک پکې نور څیزونه ږدي، د ضرورت څیزونه په هغې کې ږدي. نو سلح ټوکرۍ یا شکرۍ. نو دا زمونږ د ډېر لازمي الفاظو معنی دي. عمده د الفاظو معنی به زمونږ په دې 38 نمبر درس کې استعمالیږي چې کوم د سر زمونږ سبقونه وایو، په هغه سبقونو کې به دا د الفاظو معنی استعمالیږي. نو موږ لا ډېر لازمي دا یادول ځکه پکاري چې عمده الفاظ به موږ هلته کې په سبقونو کې یادو استعمالو. که دا موږ ته یاد نه نو په سبق کې چې موږ وایو موږ ته به ډېر د مشکلات به راته راپېښ کېږي. نو کوشش به کوو چې دا الفاظو معنی خو 2-3 ځل اورو انشاءالله، یا په خپله به درته بیا یادېږي. نو دا زموږ د 38 نمبر درس اولنی سبق و. راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.